بسم الله الرحمن الرحیم. زه واحد ګل او تاسو ګورئ د ټنګ پیام خیبر. نن راغلی ما خالد ګل صاحب مختلف سیاسي سرګرمیانو کې یعنی د پی کې 83 مخکې د پی کې 3 د لحاظ سره دا بار یو درېزل کینډیډیټ هم پاتې شوی دی او د جمهوریت اسلامي سره وابسته نه د دونه به تپوس کو چې دا ملک کې څه حالات روان دي تیار دو کوم چې دا شعبجات ته هغه بزنس فارم دی دو ته دا پس نظر مان ګوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ملک چې څه اقتصادي حالات روان دي د باره کې تاسو څه نظریه لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خالد ګل نومن، صدر پاکستان بزنس فورم پېښور. د ملک د معاشي حالات او د اقتصادي حالاتو څومره دعوی چې سابقه حکومتونو کړي دي یا اوسني حکومتونو کړي دي، هر یو سړی په خپل منشور کې د تاجر برادرۍ دپاره خبره کوي، د عوامو دپاره کوي، لیکن چې کله هغه څنګه آسن باندې کینی هغه منصب ته ورسیږي نو بیا د عوام شاته کې او خپل مفادات مخکې کړي. معاشي طور باندې په پاکستان کې مختلف ادوار راشي چې کله د چینی بحران راشي، حالانکه په پاکستان کې د په ټوله دنیا کې دریم نمبر ملک ته چې دا د چینی پیداوار کوي د غني په شکل باندې، لیکن د هغه پالټو مجبورتیاګانې چې هغې سره شوګر مافیا ورسره وي او هغې د امپورټ ایکسپورټ په بانه باندې د خپله چینی بار ولیږي. نو نن یو کال مخکې چینی په 90 روپۍ وه، نن موږ په 170 روپۍ 190 روپۍ باندې موږ اخلو. دا د دې پالټو خپلو کسانو ته هغوی له فایده ورکولو لپاره داسې کار کوي او د هغې بری راست اثر چې دی په معاشي طور باندې په غریب عوام باندې پرېوځي. غریب عوام پاور پرچیز دومره نشي کولی چې هغه د چینی یا نور دې سره د وړو بحران راشي. دې پیرلاس تېر شوي 2005 نو دې کې د زموږ د غنم په ټول پاکستان کې ډېر وافر مقدار سره شو، خاص کر بیا په کې پی کې چې هغه پنجاب داسې یو صوبه ده چې هغه 60% د ټول پاکستان د وړو معامله یا مسایل ختموي. خو دې پیرلا په کې پی کې هم ډېر وافر مقدار سم شو، خو بدقسمتي نه داسې د صوبایي حکومت کې داسې کسان چې هغوی د غنمو غټ سکینډلو کې گیر شول او د هغې وجې نه د کې پی کې عوامو 2 میاشتې 3 میاشتې د پنجاب د اټک په لاره بنده شوله او دا وړو موږ ته د 1700 د 1800 په ځای باندې موږ ته په 3000 باندې دا 3 میاشتې موږ ته ورده. دا غلطې پالیسۍ دي چې هغې وجه باندې پاکستان عوام ته دا ضرر رسېږي، نقصانات رسېږي. په خیبر پښتونخوا کې خو د تقریبا 15 کالونو حکومت دی. دې حکومت ته تاسو په دې 15 کالو کې په څه نظر ګورئ او را روان دود ته تاسو کومه داسې مشوره ورکوئ چې د عوامو ته پکې ریلیف میلاوي؟ نو دې چې کوم منشور مخکې پیش کړی په 2013 کې، په 18 کې او په 2024 کې چې د 1 کروڑ نوکرین دي او 22 لاک کورونه دي او داسې نور څه، خو 15 کاله په 2013 په 2018 او 2024 کې دې صوبایي حکومت ته 3 ځلې د کې پی کې حکومت اعتماد ووټ ورکورله، لیکن هغه د دوی په اعتماد باندې پوره ونه رسېدل. زموږ ټول پېښور وګورئ بلکې ټول کې پی کې ترقیاتي کارونه میګا پراجیکټ نشته او که میګا پراجیکټ کوم شوی دی په هغې کې دومره میګا کرپشن شوی دی. نن سبا چې کوم کس د دې خپل ایم پی ای ایم این ای او د چا په د باني په برانډ باندې دی ووټ اخیستلی شوی هغوی هغه خپل دستور او خپل منشور شاته که او خپل جیبونه او خپل ګاډي هغه فل کړي او دې وخت کې هغوی د پېښور عوام د کې پي کې عوام بېیار او مددګار پرېښي دي. د امن و امان غټه مسله ده، د دهشتګردۍ مسله ده، دلته زمونږ د کاروبار مسله ده. په دې پېښور کې مونږ شهیدان ورکړي دي، په دې پېښور کې زمونږ د کاروبار بالکل 0% شوی دی. دکانداران داسې دي ځکه چې یو کله پې اف بي آر والا راځي زموږ تاجر برادري تنګوي، کله ورپسې د انکم ټیکس والا راشي، کله ورپسې پراپرټي ټیکس والا راشي، کله ورپسې ایکسایز والا راشي، کسټم والا موږ سره دومره زیاتې کوي. د تاجر برادري سره پیپل منډۍ، د خداداد بازار، د کیسه خانۍ، د دې چې څومره دکانداران دي او هغوی کوم سامان د چین نه یا د په ټرانزیټ باندې رالیږي هغه کسټم شوی وي او هغه کسټم چې کله بیا د اټک کراس کي نو اټک نواله تر د پېښوره پورې دا ګاډي چې د دوی بیا دوباره بیا نیسي، حالانکه هغوی سره د هغوی کاغذات وي، هر څه ورسره وي، NOC ورسره وي او بیا هغه داسې شي په کسټم هاوس کې یو کال 15 میاشتې 6 میاشتې ودرېږي. د هغې وجې نه زموږ تاجر برادري هم د دې حکومت ته پد سنه شوې ده. تاسو خو دې نه مخکې الیکشن هم تقریبا 3 پیرې صوبایي سیټ دپاره کړی دی
دا را روان چې کوم بلدیاتي نظام دی دې کې غالبا څلور میاشتې یا څه پیش پاتې دي. دا بلدیاتي نظام ښه وچلېدو، حالانکه موږ ډېر ناظمانو سره انټرویو یې کړي دي، هغو په ډېر د افسوس اظهار کوي. ستاسو په دې باندې څه نظریه ده؟ بلدیاتي نظام چې کوم د پرویز مشرف په وخت کې و هغه ډېر مضبوط نظام و، یا د ضیاء الحق په وختو کې چې کله کوم جمهوري حکومتونه راغلي دي نو هغه بلدیاتي نظام نه دی کامیاب کړی او نه کامیابۍ ته ورکوي، ځکه چې د هغې خپل ایم این ای، د هغې خپل سینیټر، د هغې خپل وزیر، د هغې خپل ایم پی ای هغه پاتې کېږي ترقیاتي کارونه. حالانکه موږ ایم این ای، ایم پی ای، سینیټر د قانون سازۍ دپاره هلته لیږو، پارلیمنټ هاوس ته، صوبایي اسمبلۍ ته، سینټ ته، لیکن دا یو روزګار جوړ شوی دی چې یاره ایم این ای، ایم پی ای به کوسم جوړي او ټرانسفارمر مګر دا خو د لوکل باډیز د ګورنمنټ کار دی. لوکل باډیز ګورنمنټ کې د هغه نظام نه پس چې دی کوم چې د پرویز مشرف په وخت کې ناظم یو ډېر مضبوط هغه به مشر به و او د هغه لاندې به 12 نور کونسلرانو او د هغه سره 23 محکمې وې، د ایجوکیشن محکمه وه، د هیلث محکمه وه، نورې ښې محکمې وې. نو د هغې وجې نه به دلته مثلا د لوکل باډیز څومره کارونه چې دي لکه تاسو دا سړکونه چې کوم هغه وخت کې زموږ چې کوم ډسټرکټ ناظم و حاجي غلام علي صاحب، یا د هغې نه مخکې اعظم افریدي صاحب و، یو سره ډاکټر اقبال صاحب هم سره، دا کارونه شوي دي. دا د هغې نه پس بیا دوی هسې کړې ده. بیا دا هم حکومت چې کوم دی صوبایي حکومت موجوده پی ټي آی حکومت، هغې دا نه غواړي چې یاره مثلا بلدیاتي نظام مضبوط شي، ځکه چې د هغې پېښور کې د هغې میر رانغی، نو چې میر رانغی نو هغې د پالیسي بدله کړله او پالیسي په وجه باندې هغې ته فنډونه میلاو نه شول چې کوم فنډونه زموږ د سینیټیشن په باره کې، زموږ د صفایي په باره کې، زموږ د ډبلیو ایس ایس پي په باره کې، زموږ ټول پېښور دا د مینرالانو ویجاړ پروت دی، د سوی ګیس محکمې هر ځای کې کندې کپرې جوړې کړي دي او چې کوم دوی سره فنډ وعدې شوي وي هغه نظام دپاره نو لکه دا یو یونین کونسل یې 4 ټوکړې کړ، نو هغه 4 ټوکړې په وجه باندې ټیک د ګراس لیول روټس ته خو هغه لاړ، خو د ګراس لیول روټس دپاره فنډ چې و هغه دوی سره نو هغې دوی په دې باندې کړ چې بس هغه فنډ یې ورنه کړ چیرمینانو له، کونسلرانو له، نو هغې په وجه باندې صرف چې کوم د دوی خپله کومه ریوینیو وه د اډو نه یا د اوقاف د جایدادونو نه یا د کمیټې د جایدادونو نه، هغه به دوی به صرف هغه چای پاڼې او د سرکار چې کومه تنخوا وه هغه چلېدله او چیرمینانو ته هغه شانتې کار میلاو نه شو، هغه شان ترقیاتي کارونه، هغه فنډ میلاو نه شو. دې وجه نه موږ دا اوس مطالبه ده او زموږ د جماعت اسلامي سره زموږ تعلق هم د جماعت اسلامي یو د دې لپاره کمیټې هم جوړه کړې د ډاکټر اقبال صاحب په مشرۍ کې، او هغې کې دا خبره شوې وه چې یاره مثلا واپس هغه نظام بحال کړی شي کوم چې د یونین کونسل دی، او په دې کې زموږ منسټر صاحب سابقه عنایت الله صاحب ډېر کار کړی چې هغه شان نظام دوباره بحال شي، نو انشاءالله واپس به دې عوامو ته اسانتیا میلوي. یعنی د عمران خان چې کوم ویژن و په هغه مطابق باندې خیبر پښتونخوا کې نظام ونه چلېدو د فنډ په ذریعه باندې. د عمران خان ویژن خبره نه، دا لوکل ګورنمنټ پالیسي ده. لوکل مثلا یو د علاقې نه یو محلې نه څه کسان راغونډ شي او د خپل علاقې د ترقیاتۍ دپاره، خپل علاقې کې د سټریټ لایټس دپاره، د سړکونو دپاره، د ټوبیل دپاره، د ټرانسفارمر دپاره، نو دا چې په کار دا و چې یاره دا څومره مضبوط وي. که تاسو د بار ملکونو دا سیسټم وګورئ که نه، نو سعودي عرب هلته شنشایت دی، بادشاهي نظام دی، نو هغوی اوس یاره زموږ ته د حج د نفس چې دی زموږ ته څومره غټه ریوینیو راځي، امونه د بلدیه نه راځي. داسې د برطانیه کې چې کوم دی د دې ټول داسې بلجیم کې، په برازیل کې، په فرانس کې، په دې ټولو ملکونو کې بلدیاتي نظام ډېر مضبوط دی او دومره مضبوط دی چې په هغې کې د هغه ځي پارلماني یا قانون سازي ادارې ګوتې نشي والی، بلکې پولیس هم د هغې انډر کې وي او هغه ټول په خپل نوم هم تاسو به یو 2 میاشتې مخکې چې کوم د په نیویارک کې کوم میر راغی نو هغه ډایرکټ هغه ته وویل ټرمپ ته چې تا ستا ټولې پالیسۍ غلطي ده، د عوامو خلاف دي، حالانکه هغه مسلمان کورنۍ سره تعلق ساتي او هغه وجه څه ده چې لکه بلدیاتي نظامات مضبوط دی، نو ټولې پالیسۍ نه د عوامو د فایدې دپاره هلته جوړېږي. او هغه مهر چې کوم دی هغه د امریکایي حکومت هم ومنل چې دا صحیح مهر دی، دلته خو منتخب مهر دی او په خپله باندې همدغه د فنډونو او د دې شیزونو جړه فریاد کوي. اخري سوال دا دی چې د پی کې 83 او د زاړه پی کې 3 تاسو امیدوار پاتې شوي او موجوده وخت کې مینه خان افریدي صاحب د دې ځای نه ګټلې ده. مینه خان افریدي صاحب ته به څه پیغام ورکول غواړي چې د پی کې 83 ته کم شیزونو ضرورت دی او څه ورته راوړي؟
ورجی مینا خان افریدي صاحب خو یو بیگ باس دی د پی ټی آی په صوبه کې په خپل علاقه باندې په کار دا مخکې د ډېر وزارت ملاو شو هایر ایجوکیشن اوس ورته بلدیات او قلمدان ملاو شو نو زه خو دغه ته مشوره ورکوم چې حیثیت یو وزیر یا د ام پی ای د پی کې 3 هر چا په خپل دور کې ښه چلولې ده لیکن نن تاسو ګورئ د پی کې 3 بالکل بېیاره او مددګار ده که تاسو د ازرخانې نه راوالې تر د سرکۍ ګیټه پورې د نهر وګورئ د نهر د پشتي وګورئ د نهر د سړکونه وګورئ بیا تاسو د قطوط تاڼي نه واله تر د دورې روډه پورې داسې بیا داسې د دورې روډ نه راواله واپس د اخواناباده پورې بیا دننه ښار کې نو دا زموږ بالکل یو ګرانه بېجاړه هغه ده زه اوس هم هغه ته دا وایم چې ازبرای خدای ته د اډیالۍ جیل ته مخامخ کېناستو په ځای باندې د خپلې پیکې خیال وساته تاسو د خلکو تاسو باندې خلکو اند اعتماد کړی دی نو پکار ده چې اعتماد مطابق تاسو ته دلته تاسو نوکرۍ هم کریټ کړي دلته تاسو ترقیاتي کارونه وکړئ دلته تاسو سره الحمدلله ښه فندونه دي په بلدیاتو کې چې هغه د عوامو هغه کېږي که تاسو د زرګر آباد سره وګورئ که د رشید ګڼئ که د وزیر باغ که د کاکشالي یا دننه ښار کې چې د کوم دي حالات دي د دې وجه باندې دا ده چې یاره بس یو سفر په 10 منټو کې کېږي نه په ګنټه کې وشي نو زما هغه ته دا خاص دی زموږ ملګری دی بیا هم دا یم چې هغه زموږ هم ام پی ای دی نو هغه څومره زده په دې باندې کار وکړي چې یاره دا د پی کې 3 یو ماډل په پېښور کې ضلع جوړه کړي او ګټلې هم هغه په ډېر غټ مارجن باندې دا او چې چا نه یې ګټلې ده لکه د موږ نه هم ګټلې ده د ان پي نه هم ګټلې ده ښه تکړه تکړه تنظیمونه یې ګټلې ده خو بیا به که دا داسې و چې مثلا په برانډ باندې برانډ خو به کله پورې ژوندی پکار دا ده چې دې وخت کې هغه په پی کې 3 کې د توجه ورکړي ټرانسفارمرو ته زاړه پمپونو ته دینه تور زړې خورېږي او داسې د صفایي هغه دي داسې د ترقیاتي کارونه دي ټوبل دي زموږ ساینس کالج ډاګه باندې ډېره غټه مسله روانه ده موږ په هغې کې دوی ته وایي چې یاره دلته موږ ته د جنکو د کالج کولاو د جنکو هلکانو موږ ته یو های سکول کولاو کړي زموږ هلکان نمبر 1 سیټي ده نمبر 2 سیټي ته راځي یا نور هغه ته نمبر 4 سکول ته راځي نو دا هلکان به دغه ته د رشید ګړی د وزیر باغ د بیري باغ د زرګر آباد کسه هلکان به د میډل نه پس میټرک دپاره هلته ځي نو هایر سیکنډري دي او هغه ډېره ځمکه ده بهرحال هلته مو داسې لانجې مانجې دي هلکه موږ هلته یو تنظیم هم جوړ کړی دی چې هر سیاسي پارټي تنظیم ذمه داران یو موږ جوړ کړی دی هغې موږ ټولې کې موږ سره پی ټي هم شامله ده جمعیت العلما هم ده ان پي هم ده پیپل هم دی جماعت اسلامي هم ده موږ ټول هغې نمایندګي کوو نو موږ دوی ته دا وایو چې تاسو دلته هم غټ ځای دی کې تاسو اسپتال جوړ کړئ نور داسې ښه غوندې کارونه دي کې وکړئ خو بهرحال بس هغوی د